بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. بغا پتیر درس کې د نړیوال تجارتي سازمان یا WTO هغه ارګانونه چې موږ ویلي وو د شپږو ارګانه لري. په دې ارګانونو کې موږ د وزیرانو مجلس د وزیرانو د مجلس صلاحیتونه بیا راغلو عمومي مجلس ته او مو ویل چې عمومي مجلس دا دوام استمرار صفت لري په دوامداره توګه وي او دغه صلاحیتونه مو ویل. دریم ارګان هغه عمومي اسامبله ده. دا دغه سازمان دریم مهم ارګان دی. دغه اسامبله یا عمومي اسامبله د وزیرانو د مجلس لخوا ټاکل کیږي. د وزیرانو مجلس د عمومي اسامبلې لپاره مشر، مدیر یا رئیس هر یو نوم چې ورته اخیستل کیږي دا ورته ټاکي. دارنګه د وزیرانو مجلس د عمومي اسامبلې لپاره د قانون یا قواعدو مطابق مامورین ورته ټاکي، مامورین ورته تعیینوي. د دې عمومي اسامبلې زیاتره فعالیتونه په مالی چارو پورې تړاو لري. هغسې مالی امورات وي. دوی همدا مالی کړنې یا مالی چارې پر مخ بیایي. او بل د دوی مهمه دنده هغه دا ده چې د نورو غړو سره به یا د نورو ارګانونو سره به د منازعاتو په حل کې مرسته کوي. د نورو ارګانونو سره د منازعاتو په حل کې مرسته کوي. دارنګه په قانوني او اجرایوي برخو کې د وزیرانو د کنفرانس سره هم مرسته او همکاري کوي. په دې پسې وروسته د عمومي اسامبلې دندې موږ بیان کړې. په دې پسې وروسته په څلورم مقام کې هغه د منازعاتو د حل ارګان دی. څلورم ارګان هغه د ارګان دی چې دوی تجارتي منازعات حل کوي. البته د منازعاتو د حل د ارګان احکام او اصول دا له د ګیټ سازمان کې وضع کړی شوي وو. ځکه موږ د ګیټ په سازمان کې دا وویل چې هغوی د منازعاتو د حل لپاره قواعد وضع کړل. مګر دومره خبره ده چې د ګیټ د سازمان د منازعاتو د حل چې کوم ارګان وو هغه نیمګړی وو. په دې سازمان WTO سازمان سره د داسې ارګان جوړ کړل چې هغه نیمګړتیا یې پوره کړله. ځکه هغه مهال د نظارت کمیټه نه وه موجوده. نو هغوی چې کوم قواعد ټاکلي وو د دغه قواعدو لپاره یې بله داسې کمیټه چې دا قواعد مراجعه کړي وای، دوباره یې تجدید نظر کړي وای، دغسې یو شی نه و موجود. تر څو هغه غلطیانې چې په هغه قواعدو کې موجودې وي هغه یې ایستلې وای. مګر د WTO سازمان بیا دغه غلطیانې جبیره کړلې او هغه یې
اصلاح کړلې نو ځکه هغه مهال دا نیمګړې وي مګر د دبلیو ټي او سازمان کې دا پرسولې بل د ګیټ په سازمان کې چې هغوی کوم قواعد وضع کړي وو هغه الزامي جنبه نه لرله ملزمي نه وي که چا رعایت کول هم خوښوي او که نه رعایت کول هم خوښوي مګر د دبلیو ټي او په سازمان کې داسې جامه کسي په غړو هیوادونو یې رعایت واجب او لازم دی نو ځکه د دواړو ترمنځ فرق لو همغه اوس هغوی شروع کړل او دوی بیا تکمیل کړل او هر شی هر قانون ټول قواعد چې ابتداء جوړیږي هغه نیمګړي وي وروسته چې په هغه کې تجدید نظر بار کیږي اصلاح کیږي نو هغه بیا تکمیلیږي نو د ګیټ په سازمان کې چې کوم قواعد د منازعات او د حل لپاره وضع کړی سوي وو هغه تر یو حده پورې ناقص ولو مګر د دبلیو ټي او سازمان چې دغه ځای ناستی سو په دې کې دا قواعد بشپړ او هغه غلطیانې ورنه ویستلې دارنګه مخکې له د نړیوال تجارتي سازمان چې د ګیټ سازمان وو په هغو کې مسایل هم ګډوډ ځکه نوی منځته راغلی وو قضایاوې یې ګډوډې وې تجارتي اړیکې سالمې او درستې نه ولې مګر د دبلیو ټي او سازمان دا جبیره د هغه غلطي وکوله دغه اړیکې چې د هیوادونو ترمنځ په بینالمللي تجارت کې موجودې وې په ګډوډي یو څه کې موجوده وه هغه یې حل کړلې او دا یې په داسې شکل عیار کړې چې د ارتباطات یا اړیکې د تجارت په ډګر کې چې هغه ټولو هیوادونو ته د منلو وړ او مناسبې وګرځولې هغه وخت به د دې غوښتنه کېدله چې کوم هیواد په تجارتي ډګر کې د بل سره درغلي کړې وي نو دغه هیواد به د دې غوښتنه کوله چې هغه ته جزا ورکړی شي او د دې مقابل لوري به هغه نه منله مګر د دبلیو ټي او سازمان بیا د دې لپاره داسې قواعد وضع کړه چې د هر صورت مخالفت په صورت کې د نړیوال تجارت یا د نړیوال تجارتي سازمان د قواعدو د مخالفت په صورت کې د هغوی لپاره په داسې شکل جزاګانې وټاکلې چې هغه ابرومندانه وي او اختلافات په سالمه توګه سره حل و فصل کول پنځم ارګان چې د دې څخه وروسته هغه د تجارت په اړوند د سیاست وړاندې کولو وسایل نړیوال تجارتي سازمان لکه مخکې چې دا خبره موږ بار کړې چې تجارت به د سیاست نه جلا وي دا باید په سیاست پورې ونه تړل شي نو د یو بل کمیټه یا یو بل ارګان د دې لپاره تشکیل کړ چې د تجارت په ډګر کې د هیوادونو لپاره مناسب سیاست او دغه لپاره مناسب قواعد تشکیل کړي نو همغه وو چې د دې لپاره دوی په یو کامل میکانیزم باندې غونډه وکوله یو میکانیزم یې رامنځته کړل او دغه میکانیزم کې داسې قواعد وضع کړه چې د هیوادونو سیاستونه یې پکې وارزول او هغه بیا غړو هیوادونو ته د منلو وړ وګرځېده دا هغه پنځه ارګانونه وو چې د نړیوال تجارتي سازمان یا دبلیو ټي او کې دوی تشکیل کړه خو د دې سربیره د دې ارګانونو سربیره د یو شمېر کمیټې هم جوړې کړلې یعنی د دې ارګانونو علاوه د ځینې کمیټې هم تشکیل کړې لکه مخکې هم چې موږ ویل یوې د نظارت کمیټه وه مراقبت کمیټه چې دوی د هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو او د تجارتي فعالیتونو نظارت او هغه هیواد چې دغه قواعدو څخه مخالفت کوي د هغو نظارت یوه دا کمیټه دوی ته دا صلاحیت ورکړی و چې دوی کاملا د مخالفت کوم هیوادونه کوي د هغوی راپور د تجارت د وزیرانو کنفرانس ته ورکړي نو د دې کمیټې دنده و او صلاحیت دا و چې دا بله کمیټه هغه د قواعدو یا د اداري او مالی چارو د تنظیمولو
لپاره تاسیس کړه. د دې سربیره یې دوی ته دا صلاحیت هم ورکړی و دې کمیټې ته چې داخلي مالی او اداري چارې پر مخ بوځي، یعنی سازمان کې چې کوم مالی او اداري چارې دي هغه سالمه او درسته توګه سره سرته ورسوي. نو دا کمیټې هم د مسلکي قواعدو وضع کول، تجارت پورې تړلې استثماراتو لپاره کمیټه، د زراعت لپاره کمیټه، د منقولو توکو لپاره کمیټه، دا ټولې دندې همدې کمیټو ته وسپارلې. دا د دې اداري تشکیلات. اوس راځو چې دغه سازمان د عضویت لپاره هغه هیواد چې غواړي تر اوسه پورې په دغه سازمان کې عضویت نه لري، نو دغه سازمان د عضویت لپاره کوم شرطونه دي؟ په کومو شرطونو سره یو هیواد کولی شي چې د WTO په سازمان کې عضویت ترلاسه کړي؟ د دې لپاره یو لړ شرایط دي. که هر هیواد غواړي چې هغه عضویت ترلاسه کړي، نو پکار دی چې لومړی دغه شرایط تکمیل کړي، پس لغو بیا کولی شي. اول شرط دا دی چې لومړی دی به ګمرکي ټکسونه کموي. د ګمرکي ټکسونو کې به تخفیف راولي او دغه تخفیف لپاره به یو ټایم ټیبل، یو تقسیم اوقات جوړوي. د مثال په ډول په یو کال کې به مثلا 10% ګمرک ټکس راکموي، په دویم کال کې به 20% راکموي. نو دا تخفیف او دغه لپاره ټایم ټیبل ټاکل دا اولنی شرط دی که غواړي چې په دغه سازمان کې د عضویت ترلاسه کړي. کله چې دغه ټایم ټیبل تکمیل کړل او تخفیف په خپل ګمرکي ټکسونو کې راوستل، نو دا به دا راپور به بیا دی وړاندې کوي سازمان ته تر څو د عضویت حال ته ومنل شي. فکر کوم زموږ درس په دې ځای کې پای ته رسیږي او د دې باقی مانده به انشاءالله په راتلونکي درس کې تاسو ته ووایو. والسلام علیکم ورحمت الله.